چې په تعلیم او تعلم باندې ملا شي، د علم په روښانه تسلسل رڼا رڼا شي. د هغه رڼاګانو سرچینې زموږ سره دي، علوم نبوت له مدرسې زموږ سره دي. احیاء العلوم دلته 400 کې جامعه ده، دا هم د خوږ اسلام د رڼاګانو سرچینه ده. دا حفظ د قرآن عظیم الشان دې مبارک شي، دا هر یو سیال فاضل ته په خپل ځان دې مبارک شي. دستار د فضیلت چې د فاضل د سر زینت شي، لایق د امامت شي او قابل د قیادت شي. د دوی سپېڅلی ژوند بیا ټول د دوی سپېڅلی ژوند بیا د رڼا یو مناره وي، د دوی هر یو عمل بیا ټول لس آینه وي. یو داسې آینه چې خدای رسول پکې ښکارېږي، اسلام سره تړلي ټول اصول پکې ښکارېږي، قرآن پکې ښکارېږي او ایمان پکې ښکارېږي، سنت د محمد آخر زمان پکې ښکارېږي. تعلیم د لارډ میکالې د نظام محتاج نه دی، ولس مې د غلام ابن غلام محتاج نه دی. دا څوک دي چې شاهان دي ملنګۍ او درویشۍ کې، د فقر استغنا په بام ولاړ دي په سیالۍ کې. دا څوک دي چې الحاد او دهریت ته لارې نیسي، د شرک د سره تیر دي او بدعت ته لارې نیسي. دا څوک دي چې اخلاص او محبت وظیفه ده، وحدت د مسلمان د ټول ملت وظیفه ده. ملګرو دا هغه چې وارثان د پیغمبر دي، بیرویه بیریا د رڼاګانو هم سفر دي. خو بل خوا د آکسفورډ او ایچیسن طالب علمان دي، د نن انګریزان دي که بهر مسلمانان دي. پیسې دین ایمان دی، نه په دین نه په ایمان دي. په موږ حکومت کوي د غیرو دلالان دي، که داسې پرګنې په خاخو وړیزۍ سکړم، که داسې پرګنې په خاخو وړیزۍ سکړم، والله د مدرسې د چړي نوک به پې ورنه کړم. د حفظ ناظرې او له قرته یې قربان شم، قرآن عظیم الشان دی له عظمته یې قربان شم. دا حفظ د قرآن او دا درسونه مبارک دي، رڼا رڼا یې واړه آیتونه مبارک دي. خو څو پورې عمل چې په قرآن نه وي ملګرو، ایمان د مسلمان اډو ایمان نه وي ملګرو. پخوا که مسلمان وم زه اوس هم مسلمان یم، هماغه تسلسل دی هغه غړی د کاروان یم. خو قایل چې د قرآن وم، حامل چې د قرآن وم، حاصل چې د قرآن وم، عامل چې د قرآن وم. د ژوند د رڼاګانو د غورځنګ سره اشنا وم، د امن په سر شته ومه د جنګ سره اشنا وم. د رقص او د سرود په ځای د تورو شلنګا شلنګو، احساس مې د غیرت او حمیت سره همسنګ و. په شګو کې ناستې او د کجورو خوراکه وه، ژوند سو خو د فقر استغنا یوه خاکه وه. پیزار به ګنډ په ګنډو په جامو کې پیوندونه، خو نفس په مطمئنو بې نیازه له بدلونه. دا نه چې په دنیا کې د دنیا نه مرورم، خو زه د خوږ اسلام د پاکې مینې قلندرم. دا ځمکه ګواهي کوي، اسمان په دې ګواه دی، تاریخ په دې ګواه دی، تاریخ دان په دې ګواه دی. چې قیصر و کسرا به مې له نومه په لړزانو، زما د مټو زور او زما تورې ته حیران و. خو نن چې زه قرآن په غلافونو کې رانغاړم، خو نن چې بې ځایه قسمونو نه راغواړم، سینه پورې نیسم په لیمو یې ښکلومه، د شونډو په سرونو په بڼو یې ښکلومه. په سر باندې سوری کم چې کله په سفر ځم، لاسونه پې هم کېدمه د کوره چې بهر ځم. په مینه یې ډوډۍ کې زه د ناوې سره ږدمه، د مړي سر ته پروت وي جنازه چې کله وړمه. په عرس کې به ډمتوب او کنجرتوب او جواري وي، خو آغاز یې د قرآن په تلاوت به ضروري وي. دا مینه خو د مینې د عظمت په لمن داغ دی، بې ځایه عقیدت د عقیدت په لمن داغ دی. چې کله هم د فکر او عمل خبره راشي، د ژوند په کشالو کې چې د حل خبره راشي،
قرآن په ډاګه پاتې په انسان مې توکل وي مادې ته غاړه وزم په دوران مې توکل وي عامي یم که ملا یمه که پیر یم که واکدار یم د خپلو بې مهاره خواهشاتو تابعدار یم دنیا مې په دنیا کې ښه زړه پورې مشغله ده حاصل د مدعا مې د موټر سره بنګله ده منمه چې دا دور سر خوړلی د بدلون دی منم چې په ټکنالوژي او ساینس کې ژوندون دی خو عمل چې په قرآن و هر یو علم مې جاګیرو یهودو نسوارا سر زما د فن تصویرو که نور ته ورسېږم که سپوږمۍ ته ورسېږم چې څومره د قرآن لرې کېږم غورځېږم سره د ایټم بمه د کافرو نه یریږم عراق لیبیا او شام افغانستان په وینو سور دی کشمیر او فلسطین کې مسلمان په وینو سور دی زمونږ پېښور ټول پاکستان په وینو سور دی اوس بیا په نیوزیلینډ کې مسلمان په وینو سور دی خو بیا هم د خپل ځان او خاندان له غمه جاړم قاتل امریکې نه خپل وجود له امان غواړم هغه چې ما په ما وژني امان به څنګه راکړي هغه خو داسې غواړي چې وجود زما فنا کړي هندو غوندې بزدله چې خپل سوري نه یریږي ته ګوره چې هغه هم راتار وختې ګواښېږي قرآن کې مې ژوندون دی او قرآن کې مې بقا ده قرآن کې آخرت او په قرآن کې مې دنیا ده خو دلته واکداران تل د قرآن سره په جنګ وي د دین طالب علم او ایمان سره په جنګ وي د آرمي پبلک سکول پېښه وړه خبره نه ده توده به وي توده ښه ده سړه خبره نه ده موږ هم د دې ګلونو قتل عام باندې خفه یو موږ هم په دې وحشت ظلم سرسام باندې خفه یو خو نن چې زور او شور دی نو دا مخکې ولې نه و چې بل پارچا اور دی نو دا مخکې ولې نه و بچي د افسرانو او خانانو بس بچي دي دا نور ګینې ډیران کې ټوکېدلي خلیلي دي زما د خدای په کور کې مړې کونترې نه هېرېږي زما د جامعه حفصت تور سرې نه هېرېږي چپلې او بستې پرې کړې ګوتې په ملبه کې زمونږ د پاکو خویندو غوښې نښتې په ملبه کې په وینو کې رنګ سوي قرآنونه پاڼې پاڼې همداسې د حدیثو کتابونه پاڼې پاڼې زما د باجوړ د شهیدانو دغه سوال دی چې وینو کې لت پت شو څه قصور څه وبال دی په زده کړه د قرآن عظیم الشان مې ګناهګار کړه په زده کړه د علوم نبوت یې سزاوار کړه خو قربان شمه قربان د باجوړ له هغې موره چې راوړو ټوټې ټوټې بچی ورله تر کوره نو ویې ویل چې بل زوی به لېږمه مدرسې له قرآن به زده کوي چې افتخار شي قبیلې له که دی هم شهید که نو بوډا خاوند لېږمه رشته به د قرآن سره یو حال کې نه پرېږدمه قربان له هغه پېغلې چې واده یې وتیاره خاوند یې غوښې غوښې ورله راوړو په تلواره نو دی ورته سلام وکړو دا یې ورته ووې په سوال او په مینت او په ژړا یې ورته ووې په ورځ د آخرت چې ته نیازبین د پاک الله یې د ځان سره به سمه ګورې ما جنت ته بیایې زما د قام د میندو او د خویندو دا کردار دی چې غم کې هم فکر آخرت د ژوند شعار دی ای خدای دلته هر زنانه دغسې غواړم د دوی رنګ کې رنګ ټوله زمانه دغسې غواړم زما د کلمې وروره ښاغلي مسلمانان رڼا د فهم و فکر شعور واخله د قرآنه قرآن د تمامي علومو جاج دی که پوهېږې قرآن د کتابونو د سر تاج دی که پوهېږې قرآن انسانیت لره معراج دی که پوهېږې قرآن د روح شفا د روح علاج دی که پوهېږې قرآن هسې سپېڅلې بېریا یو آینه ده قرآن د رڼاګانو ښایستونو سرچینه ده قرآن چې آینه کې ځان به ښکلی درته ښکاري هر فکر او عمل به دې سپېڅلی درته ښکاري
دنیا او د دنیا مینه به څلې درته ښکاري دا ژوند به د فنا په دار ختلې درته ښکاري خلوت وي که جلوت وي خو قرآن ځان له رهبر کا د وینې جوش دې کم نشي جهاد نه غاړه ورکا غورځنګ به د جذبو کې وي قرآن چې در سره وي غورځنګ به د جذبو کې وي قرآن چې در سره وي رڼا به د لیمو کې وي قرآن چې در سره وي اسلام به د پښتو کې وي قرآن چې در سره وي کافر به د پښتو کې وي قرآن چې در سره وي قرآن خو انقلاب غواړي خپل ځان انقلابي کا راپورته ښارغړی د کاروان انقلابي کا قرآن د انقلاب د راوستلو پیمانه کا قرآن د انقلاب د راوستلو پیمانه کا قرآن پخپله زده کا قرآن نورو ته زده کا